خو د ډي آر سي ډېره غټه فایده ده ځکه چې په عدالتونو کې ډېر غټې پیسې د خلکو نه لګي. وکیل هم تللی نو الحمدلله تیل هم خپل خرچه کلي وخت هم ټیم خپل د عدالتونو په چکرو کې د تاڼو په چکرو کې په دې کې مه پرېوځئ او خپل معاملات باهمي طور باندې اول خو په خپل کلو کې چې عرفان الله مروت صاحب د هغې او د ډي اس پي زاهد خان صاحب په زیر نګرانۍ دا زموږ د ډي آر سي بنیاد تقریبا 2021 جون جولای کې دلته په دې جندول کې بنیاد کېښودلی شو او د هغې نه د اوسه پورې الحمدلله چې موږ ته ډېرې داسې ستونزې راغلې ډېرې مسلې داسې راغلې چې هغه ډېرې ګمبیرې وي مشکل وي د ډي آر سي د دې ممبرانو د کوشش د برکته هغه الله رب عزت حل کړي. صرف موږ ته په 2021 کې 123 مسلې راغلې وي چې ډېرې زیاتې مشکلې مسلې وي. بیا د هغې نه علاوه په 2022 کې 111 مسلې موږ ته راغلې وي او 2023 چونکې شروع دی خو ډېر مسلې مسایل حل شوي نو په دې کې موږ ته د 22 پورې هغه مسلې مسایل راغلي دي چې د هغې حل ډېر زیات مشکل دی. خو الحمدلله په دې ډي آر سي کې څنګه چې د ډي آر سي دا کمیټې جوړه شوې ده او د تمامو ادارو دا ټول کسان چنکلي او اغستې دي چېرې دا په دې علاقه کې سپین روبه خلک دی دا رشوتخواره نه دي دا قرابه پروري نه کوي دا خپل سیاسي لیدکۍ نه د پاسه کوي په دې کې دلته راځي خپل مال جان وخت ضایع کوي او صرف د الله د رضا لپاره او د هغې په دې جندول باندې خاص کر ډېر غټ اثر دا وشو چې موږ ته دا کم 110 درخواستونه راغلي دي نو په دې کې اکثر داسې 256 درخواستونه موږ ته راغلي په دې کې تقریبا 103 هغه فیصلې دي چې ډېر زیاتې مشکل هغه بغیر څه د لالچه الحمدلله چې حل شوي او د هغې فایده دا ده چې په دې کې د هر مکتبي فکر سره د هر سیاسي جماعت سره تعلق لرونکي کسان دي نو څوک دا هم نشي کولی چې یاره زه ګنې یو سیاسي جماعت ته لیدکۍ د پاسه کوم او کودال ورته وایم او څوک یې بل ته وایي دا پکې نشته د علاقې خلک دی او خپل منځ کې کیني هلته لاړ شي او په ټیبل ټاک باندې په کور کې دننه د دې مسلې مسایل حل کړي. دلته ډېر زیات درخواستونه راغله الله رب عزت د ډي آر سي والا ته اخلاص او استقامت نصیب کړي. نور زموږ کوم ملګري دي انشاءالله هغې هم د خپل خیالاتو اظهار وکړي خو د ډي آر سي ډېره غټه فایده ده ځکه چې په عدالتونو کې ډېر غټې پیسې د خلکو نه لګي او موږ دا وکتل چې هلته کیس یو ځای کې ډګري شي بیا بل ته پسې لاړ شي های کورټ ته بیا سپریم کورټ ته پسې داسې ځي نو ما چېرته د های کورټ یو فیصله هم حل شو ده نه ده لیدلې که لیدلې هم دي نو دوباره پکې بیا جګړې راوځي الحمدلله دا داسې مسلې دي دا داسې ډي آر سي داسې یو فورم دی چې بغیر څه د لالچ نه په دې کې فیصلې هم کېږي او د خلکو په اطمینان هم ځکه چې د هغو سره موږ کینو هلته مطمئن کړو الله رب عزت د دې ملک هم حامي او ناصر شي او چا چې د ډي آر سي بنیاد ایښودی کوم ځای کې ډي آر سي کار کوي ډي آر سي ممبران دی الله دې ټولو ته اخلاص او استقامت نصیب کیسونه راغلي دي هغه ډي آر سي حل کړي دي او په خپل وخت باندې په منت زارۍ په جرګه د فریقینو په مفاهمت باندې لکه دواړه فریقین په هغې باندې موږ راضي کړي دي او هغه معاملات موږ حل کړي الحمدلله. واحد دا به زه وایم په ټول ضلع کې واحد ډي آر سي ده چې په دې ټیم کې زموږ سره صرف اوسو پینډینګ کیسونه د 2-3 نه علاوه نور نشته دی او هغه هم تقریبا پای کې زموږ د سایډ ویزیټونه هم شوي دي او معاملات تقریبا موږ حل کړي دي صرف هغه اخرنی کوم رسمیت چې دی هغه پاتې دی هغه هم انشاءالله تعالی سرته ورسیږي. زما د مخلوق خدا نه دا اپیل دی چې د عدالتونو په چکرو کې د تاڼو په چکرو کې په دې کې مه پرېوځئ او خپل معاملات باهمي طور باندې اول خو په خپل کلو کې حل کړئ که پرکه ستاسو په کلي کې په چا باندې اعتماد نه جوړېږي دا ډي آر سي یو با اختیاره اداره ده بې لالچه اداره ده او د چا پکې اړوده چې خپل ذاتي غرض مقصد شته دی نه نو د دې دپاره تاسو مهرباني وکړئ او خپل معاملات مقدمات چې دا تاسو عدالتونو ته وړئ تاڼو ته وړئ نو هغه راوړئ ډي آر سي ته نو موږ به انشاءالله تعالی کوشش کوو دلته کې چې ستاسو په باهمي رضامندۍ باندې موږ د معاملاتو حل راوباسو او ستاسو په منځ کې صلح وکړو راضینامې وکړو او جوړې وکړو په دې سره به انشاءالله تعالی معاشره هم صفا شي او بغض حسد کینه به هم ختم شي او د ورورولۍ قیام به مو شي. ډي آر سي څومره فیصلې کړي دي دا بغیر لالچ او بغیر څه د هغې نه دي که چا صلاحات مطالبه نه ده کړې حالانکه چې کومې فیصلې شوي او د چا فیصله شوي څوک د هغې انکواري وکړي لاړلی شهود او چې یاره زموږ نه یوه پیالې چیس کړی دی او راغلي که موږ یو مقیل هم تللي نو الحمدلله تیل هم خپل خرچه کړي وخت هم ټیم خپل ګرمي یخني هم برداشت کړې ده د الله رضا مې اختیار کړې ده او دا مې انشاءالله چې ایمان یقین ده چې زموږ د اوس چې ژوندي یو دا به زموږ د خپل وس مطابق به خپله منډه به واو او دا ډي آر سي چې جوړه شوې ده نو دا داسې بې دغه کسان دي چې ټیک ده په دې کې هر سیاسي خلک شته خو په ډي آر سي کې سیاست نه کوي په دې کې زموږ نه سلیم مروت
حلف اغسته او دا راته ویل چې به رشتہ دوستی سیاست په پدې کې نه کوي نو موږ په هغه باندې بالکل عهد کړی موږ ان شاء الله دا ایمان دی چې موږ به هر فیصله صرف رضا بند الله رضا د چا نه هیڅ قسمه توقع دې خبر نه او الله توفیق راکړي چې موږ هر یو فیصله د الله لالچ هیڅ لالچ پکې زمونږ نشته دی سپاټ تم ځان رسو کوشش کوو چې څومره زمونږ نه کېږي د خلکو کورونه روغو او انشاءالله همدغه به وي